د پاره د هغه کسانو یؤلون منا یحلفون چې قسمونه خړلې وي من نسائهم د بیبیانو خپلونه علی ترک وطئ پس باندې قسم خړلې وي علی ترک وطئ یعنی په ترک د وطئ چې نه بنزدې کېږم د بیبي لره په نیت د جما باندې یعنی کورواله به ورسره نه کوم نو قسم یې منع کړو بر آیاتونو کې. اوس یو سړی دی خپل بیبي سره لانجه وکړله خاوند قسم وخړلو ایله وای دیتا ایله معنا د بیبي نه قسم خړل چې نه نږدې کېږم د بیبي لره شرعي ایله سلور میاشتې ده او که د سلور میاشتو نه قسم کم وو قسم چې یو میاشت به نه نږدې کېږم که میاشت نه مخکې نږدې شو د قسم کفاره به ورکړي او که میاشت پوره شوه نو کفاره پې نشته او که سلور میاشتو قسم یې خوړلی و د سلور میاشتې نه مخکې نږدې شو بیبي ته نو قسم کفاره به ورکړي او که سلور میاشتې پې واوړې دی شریعت تا ته دومره ټیم نه درکوي. نو عند ابي حنیفه رحمه الله طلاق باین شو او امام ابو حنیفه رحمه الله دا پدې کې منفرد نه دی. ابن عباس صاحب هم دی ورسره چې رئیس المفسرین دی ابن مسعود صاحب سفیان الثوری عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه زید ابن ثابت صاحب عبد الله ابن عمر صاحب ابن سیرین او مسروق قاسم او سالم شریح القاضی عطا صاحب او ابو سلمة بن عبد الرحمن ابراهیم النخعی ربیع بن انس السودی دا ټول قائل دي چې سلور میاشتونه بعد طلاق باین شوا او سعید بن المسیب او زهری صاحب وایي چې طلاق رجعی دی. دارنګه شوافع وایي او بعض علما وایي چې دا د قاضي ته ودرول شي د قاضي مخې ته دی ودرول شي هغه به ترېنه تپوس کړي زنانه چې ته د خاوند سره تنګ نو که تنګ و نو قاضي به نکاح ماته کړي یا به خاوند مجبور کړي په طلاق باندې. نو للذین د پاره دا کسانو یؤلون منا یحلفون چې قسمونه خوړلې وي من نسائهم د بیبیانو نه پس باندې علی ترک وطئ په ترک د وطئ چې زبتا سره کورواله نه کومه قسم کړي وي. تربصون منا انتظار د 4 اشهر سلور میاشتې. رب کریم فرمای فین فاو پس کچره رجوع کړه دی یعنی رجعوا فاو منا رجعوا پس کچره دی رجوع کړه د قسم نه په وطئ سره یعنی جماع ور سره وکړه فیهن په دې سلور میاشتو کې. فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى چې دی غفور الرحیم بخون کې مهربان ذات دی کفاره دی ورکی بس. وان عزم الطلاق کچری عزم کړي وي قصد کړي وي الطلاق د طلاق چې زب په دې سلور میاشتو کې نه نږدې کېږم نو فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى سمیع اوریدونکی دی علیم پوه دی په عزم د باندې. اوس د طلاق مسئله بیان شو لګ لانجو کې نو قسم خوري کډیر غوسه شو خاوند دی طلاق ورکی مکمله نو والمطلقات طلاق شو د زنانه چې دا یتربصنا انتظار بکیا د طلاق نه بعد بیان فسهن پزانونو خپل باندې 3 قرو 3 حیض به انتظار کوي بل خاوند نشي کوله. مراد د قرون حیض ده دا قول د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ده علی رضی الله تعالی عنه ابن مسعود سے ابن عباس سے رئیس المفسرین امام مجاهد سے اوزعی او ثوری او ابو حنیفه رحمه الله و 3 قرو 3 حیض به انتظار کوي دا زنانا. او دا مطلقی چې دی دا 15 قسمه طلاق شده زنانه دي. اول هغه طلاق شده معنا چې غیر مدخول بها چې دخول ورسره شوی نه دی جما ورسره شوی نه ده خاوند چې پاولش په کتل چې بادرنګ و دخول ورسره نه کو جما ورسره نه ک طلاق ورته ورکو نو عدت خودی دا پاره دی چې پته ولګي په دې 3 میاشتو کې چې دا زنانه حامله ده او کنه نو که حامله ونو ان يضعن حملهن تر سوچ بچي پیدا شوی نه وینو بل خاوند نشي کوله چې دخول ورسره شوی نه دینو داغي عدت نشتا. دارنګ دویم طلاق شو د زنانه چې ماشوم وي چې مرض نه وي نابالغه یا غبوډه چې د ولادت نه قطع شوی چې اولاد نه قطع شوی اولاد نه کیږي حیض ناراضي نو دې د پر 3 اشهر 3 میاشتې زکه چې حیض نشتا
او چې هیڅ نشته میاشت کې یو ځل مرض راځي نو 3 میاشتې شو. دریم نمبر هغه مطلقه ده چې حامله ده دا غي عدت ان يضعن حملهن تر سوچ اولاد پیدا شوی نه نو هغه بل نکاح کولای نشي. سلورم نمبر وینځي د پاره دو حیزه دي. پنځم نمبر هغه خزه چې دخول ور سره شوی جما ور سره شوی کورواله ور سره شوی دا غي عدت په دې آیات کې بیانېږي. والمطلقات من طلاق شده زنانه چې د يتربصن من ينتظرن انتظار وکي بانفسهن فزانون خپل باندې 3 قروء 3 حیزه 3 قروء من 3 حیزه ولا يحل حلال ندي لهن دي بيبيانو لرا دي خذو لرا يكتمن دا چې پټ کی ما اولاد خلق الله چې پیدا کړی الله تبارک وتعالى في ارحامهن چې پرحمونو د دې کې ان كنا کچریوی دا بیبی یؤمن ایمان لري بالله بالله باندې والیوم الاخر پورز د اخرت باندې نو دا اولاد دې نه پټي د طلاق نه بعد یعنی دا تاکید دی مونږ وایو کنه هلکه که مؤمن نو دا کار مکوا نو ان كنا یؤمن کچری ایمان لري دا بیبی بالله بالله باندې والیوم الاخر پورز د اخرت باندې نو دا اولاد دې نه پټي. رب کریم فرمای وبعولتهن ای ازواجهن منون د دې چې حق منا اولا غره د دې لرا بردهن منا پروجو د دې ای برجعتهن الیهم چې رجوع کی دی لرا فی ذلک بدغه مودکین انتظار په ټیم کې ک طلاق رجعی ورته ور کړی وي. ان ارادو کچره را دوی اصلاحا د جوړه نو رب کریم فرمای ولهن اے وللنساء د پاره د بیبیانو حقوق علی الازواج حقونه دی په مړونو باندې دی بیبیانو د پاره حقونه دی په مړونو باندې خاوندانو باندې مثل الذي مثل حقوق الذي فمثل د حقوق هغه لهم علیهن چې دی لره دی یعنی علیهن چې دی خاوندانو ته ثابت دی په دې زنانو باندې لکه څنګه چې د خاوندانو حقوق دیم د غشانتي د زنانو حقوق هم دی ګوره بالمعروف په خطرې باندې. البته فرق دا دی وللرجال د پاره د سړو علیهن په دې زنانو باندې درجه څه بهتري ده چې تابعداري د خاوند بکیا یا مال به بغیر د اجازت نه استعمالي د خاوند بغیر د اجازت نه د خاوند بغیر د اجازت نه بکور نه هم نوزي حتی کی پلار کر هم نشیتله یا وللرجال علیهن درجان سړو د پر بهتري د پدې زنانو باندې زکه چې خاوند خرچه کوي بیبي باندې یا امام قتاده سی وی بل جهاد په جهاد سره زکه چې سړي جهاد کوي یا بعض علما وی بالعقل په عقل سره چې سړی په عقل کې زیات وي د زنانو نه بعض وی په گواهی کې زکه چې زنانو دو زنانه گواهی او سړی یو بعضی وی په میراث کې هما بعضی وی په طلاق زکه چې طلاق د خاوند په لاس کې ده زکه په بهتري ده د خاوند دومره مرتبه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی لو امرت احدنا کچره ما امر کړی یو کس لره یسجد لاحد چې سجده کولای بل کس لره لا امرت المرأه هم خما با امر کړی زنانه ته ان تسجد لزوجها چې سجده کړي خاون خپل لره دومره مرتبه ده. نو وللرجال د پاره ده سړو علیهن په دې زنانو باندې درجه څه بهتري ده. والله تبارک وتعالى عزیز غالب ذات ده حکیم خاوند حکمت ده. الطلاق دا طلاق چي ده مرتان من اثنتان دو دي. الطلاق الذي يراجع بعد اثنتان هغه طلاق چې هغه نه بعد اور پسې رجوع کیږي دو دي. الطلاق مرتان منا الطلاق الذي يراجع بعد اثنتان هغه طلاق چې هغه نه بعد رجوع کیږي نو دو دي. فامساك پس بند بساتل دي بیبي لرا یا په عدت کې یا په تجدید د نکاح کې چې رجوع ورته وکي بمعروف په خطرې قبانه چې دو نه بعد چې رجوع ورته وکي بغیر د ضرر نه بمعروف په خطرې کا او تصریح یا خوشی کول د بیبي دی به احسان په خطرې قبانه
رست د دریم طلاق نه ولا يحل لكم ندي حلال تاسو ته خوندان وان تاخذوا دا چې والی تاسو دی بیبیانونه مما داغه مهرونونه مهرنا اتیتموهن اعطیتموهن چې ورکړي تاسو دی لرا شین سشی لرا د مهرنا تاسو د پر حلال ندي چې طلاق نه بعد دا واخلې دینه الا مگر یو طریقه شته اغسته شترینا مگر یو طریقه د خلع شته یخافه دا چې یریږي دا دوانه خاوند او خزا قبل التطليق مخکره طلاقنا الله يقيم دا چې قائم بنکړي دي حدود الله حدود د الله تبارک وتعالى فإن خفتم پس کچری تاسو الله يقيم دا چې قائم بنکړي تاسو حدود الله حدود د الله فلا جناح پس نشته گناہ علیهما پد خزا او خاوند باندې فيما پاغس کی افتد چې ځان نه فدیه کی ورکی به پد سرا دا بیبي ځان نه دا فدیه کې ورکی خاون لرا چې بس دا ټول والا د مہر خو ما پرېدا بیانشته په خاون باندې پاغستلو کې ګناه او په زوجي باندې په ورکولو کې دي ته خلع وي زنانه ورته وي چې دا واخله ټول دا سچ دي راکړي دي خو مال طلاق راکا دا به طلاق ورته ورکی بس زیدي هیڅ ګناه نشته او که طلاق مو ورته ورکو بغیر د خلعنا بیا ګوره مہر ما اخلي رب کریم فرمای ولا يحل لكم حلال ندی تاسو د پران تاخذوا دا چې تاسو واخلیا مما دا غسناتیتموهن من اعطیتموهن چې ورکړي تاسو دی بیان لرا شیئن سشی لرا الا مگر په دې طریقه غسته شی خافه دا چې ویریږي دا دوانه خاوند او خزا الله یقیم دا چې قائم بنکړي حدود الله حدود د الله فإن خفتم پس کچری یری تاسو الله یقیم حدود الله دا چې قائم بنکړي تاسو حدود د الله فلا جناح پس نشته ګناه علیهما په خزا او خاوند باندې فيما پاغس کی افتد چې ځان نه فدیه کې ورکی دا به په سره دا مہر ورکی تلک دا سچ بیان شو حدود الله دا حدود د الله تبارک وتعالى دی فلا تعتدوها اي فلا تجاوزوها پس تجاوز مکویا ومن هرغسو يتعدى چې تجاوز وکړو حدود الله حدود د الله نه فاولئک پس دا کسان چې هم الظالمون هم دي ظالمان دي